أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم. سورة البقرہ سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 6 او د سورت رکو نمبر 22 آیت نمبر 178 179 دیشات آیت کی د نیکو اصول بیان شول او عقاید ذکر شول. من آمن بالله نواخلا والنبیین پوری بیا ورپسې وآت المال نواخلا وفي الرقاب پوری اخلاقیات ذکر شول. واقام الصلاة وآت الزکاة کی عبادات ذکر شو. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا پدې کې معاملات ذکر شول سره د والصابرین. په دغه آیت کې د نیکو اصول ذکر شول. اوس ورپسې په دې دوه آیتونو کې د دغه نیکو اعمالو بعضی جزئی مسائل ذکر کیږي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی پتا سو باندې قصاص فی القتل پمړو کې په قتل کې په وجلو کې. د دې قصاص لفظ خپل معنی دا برابری، یعنی که یو انسان لګی شو او په بل انسان باندې ظلم او زیاتی وکړو نو دی بل انسان د پر جایز دی چې دغه ظلم کون کې نه خپل بدل واخلي، خو بدل به اخلي برابر برابر، کمی زیاتی به نه کوي. چې ظالم څومره ظلم کړی وي نو دومره به مظلوم هم بدل اخلي، د ظالم د ظلم نه زیات بدل او انتقام من اخلي. او دا خبره قرآن پاک کې نور آیتونو کې هم ځای په ځای ذکر شوی ده. لکه بل ځای کې الله جل شانه ارشاد فرمای وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. کچرته تاسو بدل اخیستل غواړئ نو دومره قدرې بدل واخلې لکه څومره چې تاسو سره زیاتی شوي دي، څومره چې تاسو سره ظلم شوي دي دومره تاسو بدل او انتقام واخلئ. دې آیات کې ذکر د قصاص دی په قتل کې. دا وجل په څلور قسم دی یاد وساته. که یو انسان لګي شو بل انسان یې بل بنده یې په وسله باندې ووجلو، لکه ټوپک، تماچا، چاړه، چاکو، خنجر، توره، نیزه، داسې څیز چې په هغې باندې بل انسان وجلی کېږي او زخمی کېږي، آله د قتل د وجلو آله وه. او یو بنده لګي شو بل بنده یې په داسې آله باندې ووجلو، دې ته ویل کېږي قتل عمد. په دې قتل کې په قاتل باندې قصاص واجبېږي، یعنی دا قاتل به په بدل کې وجل کېږي. او په دې کې دا قاتل ګناهګار هم دی. 5مه سپاره کې به راشي د داسې قاتل سزا جهنم ده، الله به جهنم کې غورځوي. دویم قسم دا دی چې یو بنده لګي شي او بل بنده ارادتن په یو داسې څیز باندې ووجني او ګزار ورکي وي وخي چې هغه څیز د وجلو دپاره نه وي، د قتل آله نه وي. لکه یو سړي غټ کاڼی راواغېشتو بل سړي په دې سر باندې ووهلو، یا یو غټ لرګي یې راواغېشتو په هغې باندې دا بل بنده ووهو، نو دا لرګي د قتل آله نه ده، دا کاڼی د قتل آله نه ده، خو د هغه په دې پوره راغلی و بس په دې مړ شو. دې ته ویل کېږي قتل شبه عمد. په دې کې په قاتل باندې دیت هم واجبېږي او ګناهګار هم دی، ګناهګار هم دی او دیت هم پې واجب دی. دیت په ادا کوي د مقتول وارثانو ته. دریم قسم دا دی یو انسان سره ټوپک، تماچا یا لینده ده او دی ښکار کوي
یو زناور ته شیش راواغېست او دا زناور اولی او د زناور په ځای باندې انسان ولګي د هغه پې مړ شو. یا دی د لرې نه ګوري شیش یې راغېستې دی، د ده په نظر کې مخامخ یو ښکار دی او دی وایي چې جوړې دا زناور دی. د په خپل خیال باندې ګزار په زناور باندې وکړو او چې نږدې ورغې ویې کتو نو هغه زناور نو ګلجان یې ویشتي اوسیبه. یا یو بنده لګې شو مسلمان او دی گزار کوي په کافر باندې، کافر وجني او د کافر په ځای مسلمان مخې ته راغی او هغه ته ولګېدو او مړ شو. دې وجلو ته ویل کېږي قتل خطا. په دې کې په قاتل باندې دیت هم لازمیږي او کفاره پې هم لازمیږي. دیت په ورکوي د مقتول وارثانو ته او کفاره 2 میاشتې پرله پسې مسلسل به روژې نیسي. او څلورم نمبر قسم دا دی یو زنانه ده او د غېږې بچی دی ورسره، خو دا غافله ده، خوب یې بیدار نه دی، چې اوده شي بیا د ځان نه خبر نه وي. نو په خوا کې ځان سره بچي اوده کړی دی او په خوب کې دا مور په دې بچي راووړې ده او خبر نه ده او چې سار پاسې د بچي نه ساوتې وه. دې ته ویل کېږي قائم مقام خطا، جاری مجرا خطا. پدې کې هم پدې قاتل مور باندې دیت هم واجب دی او کفاره 2 میاشتې پرله پسې روژې نیول پې هم واجب دی. دا قاتل با د مقتول وارثانو ته دیت ورکوي او دا دیت چې د مقتول وارثانو ته ملو شي نو د مقتول په وارثانو باندې به دا دیت داسې تقسیمیږي لکه څنګه چې د مړي میراث په وارثانو باندې تقسیمیږي. دا دیت به بطور میراث په وارثانو په ټولو وارثانو به تقسیمیږي چې د چا چا په میراث کې حصه وي. دا مثلا یاده که په قتل عمد کې قصاص واجب دی. یو سړی دی او د ده 2 زامن دي او دا سړی چا ووجلو په قص باندې، اوس قاتل به وجل کېږي. د 2 زامنو کې یو زوی رامخکې شو، دوی وی چې زه دا قاتل معاف کومه، زه قصاص نه اخلمه. یو وی چې زه قصاص اخلمه، د پلار قاتل دی به په بدل کې وجل کېږي، او بل زوی وی چې زه قصاص معاف کوم. په داسې صورت کې به قاتل ته قصاص معاف شي چې څومره وارثان وي په تمامو وارثانو کې که یو وارث هم قصاص معاف کو نو دا باقی وارثان بیا قصاص نشي اخیستی، نو قصاص به معاف شي، دیت به پوره حواله کیږي. که په داسې صورت کې په وارثانو کې یو وارث وي چې زه قصاص هم معاف کوم او دیت هم معاف کوم نو د هغه د حصې دیت به معاف شي او باقی پاتې دیت به قاتل د مقتول وارثانو ته ورکوي. دیت څومره دی په قتل کې؟ په شریعت کې دیت په 3 سیزونو سره منتخب شوي او مقرر شوي دي. یا خو به قاتل 100 اوښان ورکوي د مقتول وارثانو ته، دا دیت دی. دویم دا چې قاتل به 1000 دیناره د سرو زرو اشرفه، 1000 دیناره یعنی 1000 د سرو زرو اشرفه به د مقتول وارثانو ته ورکوي. دا دویم د دیت طریقه کار دی. دریمه طریقه دا ده چې قاتل به 10,000 درهمه، درهم د سپینو زر روپۍ ده، 10,000 د سپینو زرو روپۍ یعنی درهم به د مقتول وارثانو ته ادا کوي. دا 3 قسم دیت په شریعت کې مقرر شوی دی. په دې 3 وانو کې د ټولو نه هغه آسان دیت هغه د درهمو دی. درهم د سپینو زرو وي او سپین زر ارزان دي. 100 اوښان خو به د 15 کروڑو نه زیات دي په دې زمانه کې، او دغسې 1000 دینار یعنی اشرفه د سرو زر روپۍ دام د 15 کروڑو نه زیاتی دي سیبه. دا درهم پکې د ټولو نه ارزان دي. د دې درهمو حساب به وکړو چې نن سبا د قتل دیت څونه راځي. یو درهم د سپینو زرو دا د 3.5 ماسو برابر وي. 10,000 درهمو ته چې په 3.5 کې 3.5 کې ضرب ورکړي نو دا بشي 35,000 ماسی، 15,000 ماسی. دا 10,000 درهم د 15,000 ماسو برابر دی. او په یو توله کې 12 ماسی وي نو دا 35,000 ماسی چې راواخلي
او په 12 باندې تقسیم کی نو د دینه جوړیږي 2916 تولی او اتماسی یعنی 10,000 درهمه د 2914 تولی او د اتو ماسو برابر دی. بس دا حساب ځان سره یاد کا او د زرګر دکان ته ورشه او تپوسو کوي توله سپین زر پسو دی نو د سپینو زرو د یوې تولی قیمت په معلوم کی 2916 کې به ضرب ورکی سره د اتو ماسو حساب به درته برابر شي سیبه دا به د دیت مقدار وي. لکه نننی ریټ د سپینو زرو 9000 روپۍ باندې توله ده سیبه. اوس ما د زرګر نه تپوسو کو چې راتلم نو وی نننی ریټ 9000 روپۍ دی د یوې تولی نو د نن ریټ چې واجه 2916 ته چې په 9000 کې ضرب ورکی نو د دینه جوړیږي 2 کروڑه او 2 لکه او 50,000 2 کروڑ 62,50,000 قیمت دا دیت جوړیږي. نو قاتل با پدی وخت کې د مقتول وارثانو ته په قتل خطا کې او په قتل شبه عمد کې قتل عمد کې خو قصاص ته هغې کې دیت نشته هلته خو به قاتل وجلی کېږي. په دې نورو قتلونو کې به کفاره به 2 میاشتې مسلسل روجې نیسي او د مقتول وارثانو ته به 2,62,50,000 روپۍ ادا کوي. دا د ټولو نه کم دیت دی زیات دیت بیا د سرو زرو دی 1000 دینار او د هغې نه زیات بیا د اوښانو دی. دا په ټولو کې کم دیت دی. د مقتول وارثانو ته په قتل عمد کې اختیار ورکړی شوی دی که دوی قاتل نه معاف کوي نو قاتل وجلی شي خو قاتل به څوک وجني دا د مقتول وارثان به په خپله وجني چې ټوپک راواخلي او زه مال پلار وجلی دی دا سر ول روانوم نه دا اختیار د مقتول وارثانو ته نشته. قصاص به دی په خپله نه اخلي قصاص به د زمانې او د علاقې چې کوم حکومتي وقت وي کوم بادشاه وي او کوم قاضي وي هغه ته به خپله مدعا او دعوه پیش کی چې پلان کې زما د مقتول قاتل دی او دا پکې گواهان دي. نو قاضي او حکومتي وقت به تحقیقاتو کی او چې په قاتل باندې جرم او قتل ثابت شو نو حکومتي وقت او د زمانې د هغه وخت قاضي دی وخت کې ورته جج ویل کېږي سیبه هغه به فیصله قصاص ووري او قاتل به ونیولی شي او قاتل به قصاص کړي شي. په قتل عمد کې دا قصاص په څنګه اخیستلی کېږي؟ په شریعت کې د قصاص طریقه دا ده چې په یو علاقه کې یو سړی په قتل عمد کې گیر شو او د قصاص حکم پې وشو چې دی قصاص کړي شي. نو زه دله مثال راکوم مثلا په 400 کې په دې ضلع 400 کې یو سړی قاتل دی او څلورو کسانو پې گواهي وکړه او قتل پې ثابت شو او د مقتول وارثانو ته سوال مینت وکړل خو هغې وی چې مونږ قاتل نه معاف کوو او مونږ دپاره د حکومت بدل واخلي او قصاص دې واخلي. نو حکومت په د ټولې 400 خلکو ته اعلان وکړي چې یا خلکه نن د چهارشنبې ورځ ده زه به سبانۍ ورځ والم سبا د زیارت په ورځ باندې 12 بجې به تاسو د 400 چوک ته یا یو غټ میدان چې غټه ډاګه وي چې هلته ټول ډېر خلک راجمع کیدي شي ټول خلک پلانکي ځای ته راشه پلانکی د پلانکی زوی قاتل په هغه باندې قتل ثابت شوی دی او د پلانکی مقتول په بدل کې بدی قصاص کیږي په پلانکی میدان کې. نو دا ټول 400 خلک برو غواړي نو ټول خلک بلال شي تماشې له نو دا قاتل برو غستی شي او هغه ځای کې په میدان کې یو تخ به ولګولی شي او دا غي تخ د پاسه به یو غټه کوړی کې خودي شي کوړی دا د قصابانو کوړی نه وي دا کوړی به کې خودي شي او دا قاتل به راوستی شي دله به دا لاسونه شاته وتړلی شي او د ده دا سر به په دغه کوړی باندې کې خودي شي دا سټ به د دې کوړی باندې برابر کړي شي او دا کمیز پوله داسې لږ شاته کړي دا سټ پوله بربند کړي او دغه ځای کې به پې باقاعده اقرار وکړي چې او ته دا خبره منې که نه دې کسان در باندې ګواهي کړې ده دا قتل تا کړی دی نو چې ګواهان پې ګواهي وکړه که دی بیا منکر وي نو قاتل دی نو دی به د ده دا اثر به په دې کوړی باندې کېښودي شي او دا ټول خلک به ورته ګوري تماشه به کوي نو بیا به قاضي د دې دپاره جلاد مقرر کړي وي داسې سړی به یې مقرر کړي چې هغه په زړه مضبوط وي زړه یې کمزوري نه وي
جلاد ورته ویل کیږي. او دله به یو غټه توره ورکړي، ښه مضبوطه تیره توره، دې سړي له به په سترګو باندې پټۍ ولګوي، دا سترګې به وله پټې کړي، نور به نه پټوي، او دا سټ پې وله بربنډ کړي، په دې کوړی به وله کېږدي. نو چې کله قاضي اشاره وکړي نو دا جلاد به توره اوچت کړي او په یو ګزار باندې به د ده دا سټ وخي چې دا سر ته بیل شي او تنې بیل شي په یو ګزار. دا قاتل به په دې طریقې سره قصاص کېږي، وجلی کېږي به. دا شرعي طریقه ده ښه په قتل عمد کې. دا کار به څوک کوي؟ قاضي وقت او حکومت وقت. دا د شریعت طریقه ده. اوس که په دې طریقې باندې عمل وشو او په دې طریقې سره دی په دې ټوله 400 کې نه، په دې ټول پاکستان کې یو سړی راونیسه یو قاتل او داسې سزا ورکه. زه وایم چې د ټول پاکستان بدماشانو او قاتلانو له د زمري زړه ورکه، د زمري که ده په غریب باندې لاس اوچت کړو دا ګز او دا میدان. بجلیګر مولوي صاحب به وي قاتلانو له سزا ورکې او که بیا چا قتل وکړو نو راشه زما دا ګیره وخروې. داسې سزا به څوک ورکوي؟ شرعي سزاګانې نشته. نو قاتلان هغې چې کوم دي سرې ګریوان ګرځي، په بدماشۍ ګرځي. دی به صاحب اول 20 کاله به کیس چلیږي نو د غریبانو پکې دا د سر ویښته سپین شي صاحب، او په هغه باندې په آخره کې عمر قید سزا. یا اول پې پانسي اډر وخېږي، پانسي کېږي به، او بیا هغه پانسۍ کې 10-12 کاله تاویږي نو بیا وایي اورېږه عمر قید سزا شو، پانسي معاف شو، عمر قید سزا شو. نو هغه عمر قید څونه وي؟ 15 کاله. نو هغه 15 کاله شپه ورځې حسابېږي، 12 کاله پس قاتل سرې ګریوان بار ګرځي صاحب. 12 کاله هم پوره نشي، 3-4 کاله چې تېرېږي پیسې میسې پکې ولګوي سړی راخلاص شي. نو دا شرعي سزاګانې نشته. په دې آیت کې شرعي سزا ذکر شوې ده. حاکم وقت ته، قاضي وقت ته دا حکم دی چې تا ته الله دا ذمواري درکړې ده، ته په دغه کورسۍ ناستې نو د مظلوم آواز جوړ شه او قاتل د ګریوان نه راونیسه او قصاص ترې نه واخله. نو په معاشره کې به امن و امان وي، قتل و غارت په نه وي. د دې آیت په شان نزول کې یو مختصر غونډې کې واقعه ده. په عربو کې 2 قبیلې وي، د هغوی په خپل منځ کې دشمني وه. نو دشمنۍ کې جنګ وشو، یوې قبیلې د بلې قبیلې نه بعضې خلک ووجل او بلې قبیلې د بلې قبیلې نه بعضې خلک ووجل. په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او د اسلام رڼاګانې خورې شوې. دا د دوانو قبیلو خلک مسلمانان شول چې کلمې وویل او په اسلام کې داخل شول. نو یو قبیله زوروره وه او بله قبیله لږه کمزورې وه، او دلته آیاتونه نازل شو د قصاص په باره کې چې قاتل به وجلی کېږي. نو دې زورورې قبیلې د دې کمزورې قبیلې نه دا مطالبه وکړه چې تاسو زمونږ کمې زنانه وجلې دي، مونږ به د زنانو په بدل کې ستاسو سړي وجنو. تاسو چې زمونږ کم غلامان وجلې دي، مونږ به په بدل کې ستاسو آزاد او اصیل کسان وجنو. د زنانو په بدل کې سړي وجل غوستل او د غلامانو په بدل کې آزاد وجل غوستل. او دا ظلمو، دا زیاتی وو، لکه چې چا قتل کړی دی هماغه دې ووجلی شي. یو زنانه لګې شوې ده او بله زنانه یې وجلې ده، نو د دغه زنانه په بدل کې به همدا زنانه وجلې کېږي، سړی به نه وجلې کېږي. یو غلام لګې شوی دی او بل غلام یې وجلی دی، نو د دغه غلام په بدل کې به آزاد نه وجلی کېږي، همدغه غلام قاتل دی، دی به وجلی کېږي. یو آزاد لګې شوی دی او بل آزاد سړی وجلی دی، نو په بدل کې به همدغه آزاد وجلی کېږي. نو د الله د طرف نه آیتونه راغلل چې په تاسو باندې په قصاص کې برابري واجب دی، برابري وکړئ. د آزاد په بدل کې آزاد به وجلی کېږي، د غلام په بدل کې به غلام وجلی کېږي، او د ښځې په بدل کې به ښځه وجلی کېږي. د یو په بدل کې به بل نه وجلی کېږي. په دې زمانه کې هم بعضې ناپوهان داسې کوي، یو څوک لګي شي او بل چا سره دښمني، بل څوک ووژني، هغه ټوپک راوالي او د قاتل په کور ورشي. نو قاتل خو تښتېدلی وي، نو په کور کې ښځه وي، بچی وي، مور وي، پلار وي، رونه وي، نو دوی هغې ته ټوپک ونیسي ډک 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 ټول صاحب ټول په ځای باندې وغځوي. وی پتا خو مې وس نه رسي او مړ به دې پلار کمه صاحبه. نو قاتل خو تښتېدلی، د قاتل په ځای دی نور بېګناه خلک وژني. دا ظلم دی، داسې به نه کې. قاتل به وژل کېږي چې چا قتل کړی دی مکه سړي ته به سزا میلاویږي، بل چا ته به سزا نه میلاویږي او بل چا ته به سزا نه ورکول کېږي. ورپسې فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. دې ځای کې پکې دا خبره هم ذکر شوه که په دیت کې یو وارث یا
نیم دیت څوک معاف کولو غواړي قاتل ته وي په قتل خطا وغیره کې چې دیت خو زمونږ مثلا تاسو ته مو وي 2 کروڑ 62 लाख جوړیږي او د مقتول وارثان وته وي چې زبس دا 1 کروڑ هم درته معاف کړی دي او دا 1 کروڑ 62 लाख پر راکي یا نیم هم درته معاف کو نیم دیت پر لراکي نو دا قاتل دی دا پزان باندې احسان وګڼي او خېګړه دی وګڼي او د الله د طرف نه دی دا نیکی وګڼي چې دا د سره نیکی وشوه نو دی به بیا تابعداري کوي اتباع به کوي یعنی زر تر زر به دا دیت ادا کوي قاتل با په دیت ورکولو کې ټال مټول نه کوي چې در بکو در کو او نن بکو او سبا بکو او ته خو زمونږ ورورې او شل کاله به راته ګورې داسې چل به نه کوي صیبه دا در بکو در کو به نه وي او بس نن او سبا به نه کوي ټال مټول به نه کوي زر تر زر به د دیت دا ادا کولو کوشش کوي او د مقتول وارثان هم داسې نه کوي چې بس قاتل لګریوان نه نیسي دې ځره قدم واللی قدم باندې اوچتې چې پیسې راوړه دیت راکړه داسې به نه کوي هغه ته به دونه مهلت ورکوي چې هغه دیت په دا خو ډېرې پیسې دي چې هغه را پیدا کړي او بیا دوی له ورکړي او خیر دی که لږ لږ ورکوي په موقع میاشت کې کال کې 2 کې 3 کې نو داسې به یو بل سره قاتل به د ادا کولو زر تر زره کوشش کوي مقتول به صبر کوي تعدي به توندي به نه کوي او فمن اعتدى بعد ذلك کروغه جوړه وشوه جمع جرګه پکې وشوه چې دونه وخت کې به دونه درکو او د دې باوجودم د مقتول وارثان نه پاسې د قاتل نه ډز پورته کو نو د ظلم کو د زیاتی وکړو قاتل وی چې زبا دونه وخت کې پیسې درکوم او بیا مور نکړي د ظلم او زیاتی وکړو چې د دینه پسم څوک ظلم او زیاتی کوي نو الله تعالی وی فله عذاب الیم د د پر دردناک عذاب وی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی پتا سو باندې برابرۍ کول قصاص فی القتل فقتل کی الحر آزاد سړی با وجل کیږي بالحر په بدل د آزاد کی والعبد او غلام با وجل کیږي بالعبد په بدل د غلام کی والانثى او خزه با وجل کیږي بالانثى په بدل د خزه کی فمن عفی له پس چاته چې معافی وکړي شو من اخیه د طرفه ضرور ددنه شیء د سسیز مسلمان لګي شوبل مسلمان یې وجلو نو اگر چې وی وجلو د اسلام او د کلمې د رورولې نه بیا هم اوتی نه دی نو الله وی من اخیه د دې مسلمان رور د طرف نه ورته سم معافی شو او دیت ورته معاف کړي شو نو فتباع نو بس تابعداري کول دي بالمعروف په نیکی طریقې سره و اداء الیه او ادایګي کول دي د دې دیت باحسان په ښه طریقې سره ذالک تخفیف دا اسانتیا ده من ربکم د طرف د رب دستاسو ورحمت او خاص رحمت تی فمن اعتدى پس چا چې زیاتی اکللو بعد ذالک رستو د دینا فله عذاب علیم نو وی بد د پارا دردناک عذاب ولکم او استاسو د پارا اے مسلمانانو استاسو د پارا په معاشره کې فی القصاص پدی قصاص کې حیات ژوند یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو اے عقل مند خلکو که غواړی چې په معاشره کې د امن او امان راشي د مسلمانانو ته د حقیقي زندگی او ژوند حاصل شي نو قاتل معاف کوي ما د قاتل نه قصاص واخلي نو چې نن د یو قاتل نه قصاص واغشتو سلو کالو پورې وسوک د قتل جرأت نه کوي باقي ټول معاشري ته گویا چې زندگی او ژوند ورته حاصل شو نو په قصاص کې تاسو د لپاره ژوند دی لعلکم تتقون یقینا چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ د پاره د دې چې تاسو متقیان جوړ شئ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.